مذاکرات روان شوي نو څونه خوشاین خبره ده او کامیاب به هم شي او که نه که کامیاب شي نو څونه فایدې به قام ته ولس ته او دې ملک ته چې د هغې نه رسېږي. مونږ کوشش دا کوو چې ایاز اکبر یوسفزی صاحب سره چې تجزیه کار دی ټولو نه مخکې خبرې وکړو، خو دغه هلته لږه مسله ده او په جرګه کې ناست دی، نو لحاظه مونږ زحمت ورکړی دی سید اخندزاده چټان صاحب ته. ډېره مننه کوو سرجي چې تاسو وخت راکړی دی، هرکلی تاسو وایو. مهرباني شکریه وحید خان، زما د طرفه تاسو ته او ستاسو ټولو کتونکو او اورېدونکو ته خویندو ورونو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه سرجي. دا ډېر وخت نه دا انتظار و قام بم سترګې حکومت تم اړولې او تحریک انصاف تم چې کله به دا خلک کینی په یو میز باندې مذاکرات به کوي. موږ به همیشه دعاګانې هم کولې او چې کله لټون پروګرام کې مونږ خبرې کولې نو موږ وایو چې الله دې وکړي چې زر تر زره دا خلک کینی مذاکراتو کې. اوس هغه وخت هم راغلو په یو میز باندې کېناستل، 2 سیشنه د مذاکراتو چې د نو چلیدل، خو اوس هم خلکو په مخونو دونه زیات دغه اطمینان نه ښکارېږي. ستاسو چونکې سیاست کړی دی، پارلیمنټ کې هم پاتې او د ګراوند روټ نه راغلی، نو ستاسو څه تجزیه ده راسره چې دا مذاکرات چې کوم روان شوي دي نو ستاسو څه خیال دی چې به کامیاب شي او که کامیاب شي نو څونه فایده به ترې د ملک ته ورسیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وحید خان صاحب موږ خو سیاست کړی دی او په پاکستان پیپلز پارټۍ کې هم سیاست کړی جی، او پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم ده دا په مفاهمت باندې یقین لري، دا په نفرت باندې یقین نه لري، دا په سیاسي انتقام باندې یقین نه لري. پاکستان پیپلز پارټۍ په دې یقین لري چې د دې ملک پاکستان کوم مسایل دي دا نه یوازې یو حکومت، نه یوازې یو پارټي، نه یوازې اداره د دې مسایلو حل نشي راستی، دا ملک د دې مسایلو نه نشي ایستلی. د دې ملک مسایل که حل کیږي نو د دې لپاره به ضروري چې ټول سیاستدانان، عدلیه، میډیا، اسټیبلیشمنټ دا ټول په یو پیج باندې راشي، نو بیا په دې کې دا کولی شي چې د پاکستان له قدرت کوم وسایل ورکړي دي چې د هغه وسایلو نه پیدا واخلي او د خپل قام، د خپلې خاورې او د خپل ولس تقدیر په دې په ذریعه باندې بدل کړي. موږ خو پیپلز پارټي په دې یقین لرو او دا خبره موږ صرف هوایي نه کوو، دا موږ په تجربې نه ثابت کړې ده. کله چې پاکستان پیپلز پارټۍ ته د ملک حواله کېده نو دلته د سوات نه د پاکستان جنډه کوزه شوې وه، دلته په ټرایبل ایریا کې ریټ اف د ګورنمنټ ختم شوی و، دلته په بلوچستان کې ترانه ویل بند شوي وو. دا ملک انتهایی په کمزوري حالات کې و. زمونږ پولیس چې کوم دی نو دا به د امریکن امبیسي ګاډی دا به یې نشو ودرولې، چې به یې ودروه هغوی به راکوزېدل، فزیکل کنځلې به یې ورته کولې، ولت او د سکونو ګزارونه به یې کول. موږ به یو ډي سي قرته چې کوم دی د امریکې د امبیسي د وینا نه بغیر د یو ځای نه بل ځای ته نشو بدلولی. خو کله چې پاکستان پیپلز پارټۍ هغه د نفرت سیاست او هغه د نفاق سیاست چې او د انتقام سیاست ختم کو او د مفاهمت سیاست یې شروع کو، نو د هغې په وجه سره تا وکتل چې په سوات هم د پاکستان جنډه ولګېده، په ټرایبل ایریا هم ریټ اف د ګورنمنټ قایم شو، په بلوچستان کې هم ترانه ویل شروع شو. هغه هره ورځ چې به د پښتنو لاشونه لوېدل په مختلفو نومونو باندې به 10 او 15 مړي به په هر د پښتنو په ډسټرکټ کې د ورځې په بنیاد باندې کېدل. هغه سلسله چې کومه ده هغه هم ختمه شوله. پاکستان دومره مضبوط شو چې په نیټو کانوایي باندې 9 میاشتو دپاره پابندي ولګوله او امریکا په دې مجبوره شوه چې د پاکستان نه معافي وغواړي په سلاله باندې. دا په اولني ځل باندې په تاریخ کې امریکې که د چا قام نه معافي غوښتلې ده، که د چا ملک نه معافي غوښتلې، نو هغه پاکستان دی. تر ننه پورې په ناګاساکي او په هیروشیما باندې چې هغوی کوم اټمي دماکې کړې وې، د هغې معافي هم تر ننه حده پورې امریکې د جاپان نه ده غوښتلې، خو د پاکستان د حکومت نه هغوی معافي وغوښتله. موږ د امریکې د ناراضګۍ باوجود د چاینا سره په ګوادر باندې معاهده وکړله، موږ د ایران سره د ګیس پایپ لاین معاهده وکړله. ملک دومره زیات مضبوط شو د هغه مفاهمت د وجې نه. نو موږ خو په مفاهمت باندې یقین لرو او دې مذاکراتو ته چې کوم دی موږ ډېر په ښه نظر ګورو. موږ پی ټي آی ته همیش دا خبره کړې په هغه حالاتو کې چې په کومو حالاتو کې زمونږ زرداري صاحب په جیل کې وو، زمونږ د بریال د زرداري صاحب خورې د اختر په شپه باندې په هسپتال کې ګرفتار کړله او تانې ته یې بوتلله. زمونږ خورشید شاه صاحب په جیل کې وو، زمونږ بلا کسان په جیلونو کې وو، د هغې باوجود هم
بلاول صاحب په شملې کې ودرېده او عمران خان صاحب ته ویل چې ستا انتقام ستا د نفرت سیاست دا هر څه په خپل ځای خو دې ملک ته سبا چې کومې راپېښې دي نو دا د معاشیت دي او موږ په معاشیت باندې ستا سره میثاق کولو ته تیار یو بالکل خو عمران خان صاحب تیار نه و موږ سره کله چې په پاکستان باندې انډیا حمله وکړله په هغې باندې منګه د دیو سره ناستې ته تیار وو خو عمران خان صاحب ناستې ته تیار نه وو په کووډ باندې ناستې تیار نه وو حالانکه همیشه پاکستان پیپلز پارټۍ عمران خان صاحب ته دا خبره کړې ده چې دا ملک جوړ کړی سیاستدانانو دی د دې ملک مسایل چې کوم دي دا سیاستدانان حل کولی شي خو عمران خان صاحب چې کوم دی هغه په سیول سوپرمیسي باندې یقین نه ساتي هغه به همیشه هم دا خبره کوله چې دا سیاستدانان چې کوم دي زه د دیو سره نه کېنم ځکه کېنم زه به د آرمي چیف سره کېنم ځکه کېنم زه به د ډي جي آی سره کېنم او د پرونه پورې دا خبره کوله چې دا حکومت چې کوم دی نو دا خو د پام 47 دی او د دې سره کېناستل دا خو فضول دي ښه خبره ده چې عمران خان صاحب ته دا احساس وشو چې که د دې ملک د مسایلو حل نو دا د سیاستدانانو سره دی دا د پارلیمنت سره دی دا په مذاکراتو او په خبرو اترو کې دی نو دا ډېره ښه او خوشاین خبره ده خو اوس دا په دې باندې انحصار کوي چې دا مذاکرات کیږي د څه لپاره نه دا به اله پته لګي کله چې چارټ اف ډیماند په لیکلي شکل کې په زباني شکل کې نه په زباني شکل کې خود په پی ټی آی هر څلې نه کته پوسو کې څوک یو خبره کوي څوک چې یاره په الیکشن د تحقیقات وشي څوک چې د 9 مې دی وشي څوک چې د 26 تاریخ دی وشي مختلفه خبرې راځي څوک عمران خان دی پری دی څوک هغه دی پری دی خدا به اله پته لګي چې څنګه حکومت او دغه اتحادیانو د پی ټی آی نه دا مطالبه کړې ده چې تاسو خپل چارټ اف ډیماند چې کوم دي دا موږ په لیکلو شکل کې راکړي اوس که د پاکستان د سیاستدانانو دا مذاکرات د دې لپاره نه کیږي چې په دې ملک کې به امن څنګه راځي که دا مذاکرات د دې لپاره کیږي چې د دې پاکستان معیشت چې کوم دی دا به ټیک کیږي څنګه که دا مذاکرات د دې لپاره نه کیږي موږ ټول سیاسي خلک دا اعتراض لرو چې زموږ په سیاست کې مداخلت کیږي که دا د دې لپاره نه کیږي چې یاره په سیاست کې دا کم مداخلت دی د دې لاره به موږ څنګه بندو که دا مذاکرات د دې لپاره نه کیږي چې هر کال الیکشن وشي نو دا الزامات لګي چې په دې کې داندې شوې ده چې را روان کوم الیکشن دی دا به موږ څنګه یقیني جوړو چې دا صافي شفافي چې څوک یې وګټي او څوک یې وبېلي دواړه د هغې ریزلټ چې کوم دی دا تسلیم کړي که دا مذاکرات د دې لپاره کېږي چې د دې ملک نه به موږ د نفرت او د سیاسي انتقام دا سیاست څنګه ختمو چې یو سړی وزیر اعظم یو سړی صدر یو سړی وزیري او کله چې هغه د کرسۍ نه لرې شي نو دا د ملک غدار دی دا غل دی دا ډاکو دی او بیا په جیلونو کې اچوي دا سیاست به د دې ملک نه به د دې خاتمه موږ څنګه کوو که مذاکرات د دې لپاره نه چې راځي چې په دې ملک یو داسې اداره جوړه کړو چې هغه کراس د بورډ احتساب وکړي هغه د جج هم احتساب وکړي هغه د جرنیل هم احتساب وکړي هغه د سیاستدان هم احتساب وکړي هغه د بیروکراسي هم احتساب وکړي او چې د چا احتساب کوي نو چې په هغې باندې دا شک نه چې دا سیاسي انتقامي کاروایي کېږي او کم یو سړي چې جرم نه کوي نو چې هغه سړي خلاف څنګه چې په ماضي کې د نیب اداره استعمال شوې ده د سیاسي انجینیرینګ د پاره نه د پارټو د ماتولو د پاره نه د خلکو د وفاداریانو بدلولو د پاره نه چې هغه شانته د هغه ادارې استعمال نه کیږي نو په دې بنیاد باندې دا مذاکرات کیږي نو دا خو ډیر زیات خوشاین دي دا د پاکستان د پاره د پاکستان د خلکو د پاره نه بلکې د ټولي دنیا د پاره نه دا یو ډیر خوشاین مذاکرات دي خو کنه مذاکرات داسې کیږي د پی ټی آی د طرفه داسې مذاکرات راځي چې هغه قابل عمل نه لکه څنګه چې دیو زبانی وایي چې یاره تاسو زمونږ کسان چې کوم دی رها کوي نو دا په ایگزیکټیو آرډر باندې نشي رها کېدلی که دی وایي چې تاسو عمران خان صاحب رها کوي نو عمران خان صاحب چې کوم دی دا په ایگزیکټیو آرډر باندې نشي رها کېدلی البته که د عدالت د طرفه نه دته ریلیف میلاویږي حالانکه موږ وکتل چې په ماضي کې چېرته داسې ریلیف اپوزیشن ته نه دی میلاو شوی په کوم ریلیف چې د عدالتونو نه عمران خان صاحب ته میلاو شو تاسو ګورئ بشرا بیبي چې کوم دی نو رها شوله کومو کسانو ته چې د دیو په 9 مې کې په هغه جرمونو کې په کوم کې چې دیو د کرنل شیرخان
شهید مجسمه راچولې وه او په سړکونو یې راښکلې وه یا د میجر عزیز بټي شهید د تصویرونو بې حرمتي کړې وه یا په د ام ام عالم هغه جهاد کوم چې په 3 منټه کې د انډیا 15 جازونه راچولي وو هغه جاز یې سوځولی وو یا د جناسب کور یې سوځولی وو یا د پېښور ریډیو سټیشن یې سوځولی وو په هغه کیسونو کې چې کومو کسانو ته سزا شوې وه په هغه کسانو کې 19 کسان چې کوم دي د هغوی د رحم اپیل منظور شو او راخلاص شو دا قسم ریلیف چې کوم دی دا مخکې چېرته په تاریخ کې د عدلیې د طرفه نه نورو سیاستدارانو ته نه دی میلاو شوی خو به هر حال که د عدلیې د طرفه نه دیو ته څه ریلیف میلاویږي هغه یې بېګناه ثابتوي نو ویل ان ګوډ خبره ده خو زما په خیال چې په ایگزیکټیو اډر سره رهایي چې کومه ده دا ماته ممکنه نه ښکاري دا په یو صورت کې ممکنه ښکاري چې دیو ته سزاګانې وشي او بیا سپریم کورټ ته اپیل وکړي او سپریم کورټ نه کوم اپیل مسترد شي نو بیا به دیو صدر ته اپیل کوي او صدر بیا چې کوم دی نو دا اختیار لري چې یاره د چا سزا معاف کول غواړي نو هغه که د 500 سزا وي نو هغه هم معاف کولی شي نو زما په خیال چې د هغې به څه پیدا نه وي اول خو دا چې دا مذاکرات به کامیاب نه شي ځکه چې دا به هغه مطالبات دي دا دیو چې کوم په خوله باندې وایي چې دا د ایگزیکټیو کار نه دی دا د عدلیې کار دی او ګوره دیو خو په خپله باندې دا مطالبه کوي چې یاره ادارې چې کوم دی نو دا دي په سیاست کې مداخلت نه کوي سیاست چې کوم دی دا دي په ادارو کې مداخلت نه کوي نو دا خو لکه حکومت دا ویل دي چې تاسو په ججانو باندې پرشر واچوئ او ججانو ته ووایي چې که دا ګناهګار دی او که بې ګناه دي نو دا خلک پرېږدئ نو زما په خیال چې که قابل عمل مطالبات د دیو مخې ته راشي نو حکومت او د هغوی چې کوم اتحادیان دي هغه په دې کې سنجیده دي چې د دیو کوم جایز مطالبات دي کوم د منلو قابل دي نو چې هغه مطالبات د دیو تسلیم شي او کوم قابل عمل نه دي نو چې هغه بالکل په لیکلو کې دیو ته ورکړل شي چې دا ستاسو مطالبه وه خو د آیین او د قانون د وجې نه د دې وجې نه دا چې کوم قابل عمل نه ده نو ستاسو په دې مطالبات باندې موږ دغه نشو کولی دا عمل نشو کولی نو دا به وحید خان صحیح پته د دې نه لګي چې کله دیو لیکلي خپل ډیمانډ څه ته چې چارټ اف ډیمانډ وایي چې هغه د دیو مخې ته راشي او هغه حکومت ته حواله شي نو بیا به سړی دا ویلی شي چې دا مذاکرات کامیاب دي یا ناکام دي او دا مذاکرات کامیابېدی شي یا ناکامېدی شي د حکومت طرفه نه خو برپور اخلاص چې کوم دی نو هغه په نظر باندې راځي موږ یې مینو تاسو یې مینئ د هغې وجه دا ده چې دیو کمیټي جوړه کړله او سپیکر صاحب ته وینا وکړله نو سپیکر صاحب چې کوم دی وزیر اعظم ته وینا وکړله او هغه د خپلو اتحادیانو او د هغو یو کمیټي چې کومه ده نو هغه جوړه کړله خو تاسو بیا وکتل چې کله د هغه کمیټۍ اجلاس راغوښتلی شو نو په هغې کې د پی ټي آی صرف یو ممبر راغی نور ممبران د پی ټي آی چې کوم وو هغه نه یو اسد قیصر صاحب راغی دغه دوه ممبران چې کوم دي نور چې کومونه هغه د هغه اتحاد مسلمین دی که څه دی هغه د دیو چې اتحادي پارټي ده اتحاد کونسل جی دا هغوی وو د دیو ممبران چې کوم دی په هغې کې شرکت ونه کوم په هغې کې دا وینا وشوله چې تاسو بل ځله راځئ نو تاسو د ځان سره چارټ اف ډیمانډ چې کوم دي نو دا د لیکل شکل کې راوړئ نو د دیو دا مطالبه وه چې موږ به ول د عمران خان صاحب سره ملاقات کړو د عمران خان صاحب سره د دیو ملاقات هم وشو خو تاسو وکتل چې کله په 2 تاریخ باندې کوم میټینګ و دویم میټینګ چې و د دې کمیټیانو نو په هغې کې د دیو د طرفه نه هغه لیکلي چارټ اف ډیمانډ چې کوم دی هغه رانوړی شو او بیا یې زباني خبرې وکړلې او بیا یې دا وینا وکړله چې موږ به بیا د عمران خان صاحب سره ملاقات کوو نو د هغې نه پس چې کوم دی نو چارټ اف ډیمانډ به موږ راوړو نو دیو ټایم چې کوم دی دا ډیلی کول غواړي د دیو خیال دا دی چې ټرمپ په 20 تاریخ باندې حلف اخلي او چې ټرمپ حلف واخلي نو د هغه ځای نه به هغه پاکستان ته وینا وکړي او پاکستان به چې کوم دی نو عمران خان صاحب پرېږدي نو زما په خیال دا ممکن نه ښکاري ځکه چې دا څه اولنی ځل اول خو زه دا سوچ نه لرم چې ټرمپ به داسې وکړي چې هغه به د یو سړي دپاره نه یو ریاست مخالفت دغه کړي خو به هر حال کېدای شي کوم چې اسرائیل لابي ده هغه په امریکا کې ډېر زیات اثر رسوخ لري کېدای شي د هغوی د طرفه نه پرېشر هم راشي د امریکې د طرفه نه کوم چې د ټرمپ مشیر دی
ریچارډ ګرینر هغه ټویټ هم تاسو کتلی چې هغه د عمران خان صاحب په حق کې کم کړو نو هغه هم تاسو کتلی خو پاکستان او حقیقت کې دغه عمر کمزور ملک نه دی چې د امریکای د طرف نه هغه ته دا قسمه کار په یو ډیکټیټر په وختونو کې شوی دی ضیاء الحق په وخت کې شوی دی د مشرف په وخت کې شوی دی په جمهوریت حکومتونو کې دا ماته ممکن نه ښکاري د شهید ذوالفقار علي بوټو صاحب جمهوریت حکومتو هغه ټمبم جوړو او امریکای د طرفه نه پوره پریشر راغی خو هغه خپل کار پرې نه کو دا غي ټمبم جوړ کو به دا غي د مکه نواز شریف صاحب کولو د امریکای د طرفه نه پوره دباو راغی خو هغه د مکه چې کومونه نواز شریف صاحب وکړه دا شانته چې منګه د ایران سره ګیس پایپ لاین معاهده کوله هم د امریکای د طرفه نه پریشر وکړو منګه معاهده وکړه په ګوادر باندې موږ معاهده وکړه نه همیشته نیټو کانوای ودرېدله او شکیل افریدي چې کوم دی هغه کوم چې د اسامه په ډیکټیټ کولو کې او په دغه کې دغه یو بنیادی کردار او چې هغه امریکایان خپل هیرو غني دغه بار پریشر واچو دغه د رهایی کوشش وکړو خو هغه نن د پاکستان په جیل کې دی نو زه دا سوچ نه لرم چې یاره د پی ټی آی د کوم خیال دی یا د هغې د پی ټی آی د بانی عمران خان صاحب کوم خیال دی چې د ټرمپ پر راتلو سره به ماته څه ریلیف میلاو شي زه دا ګمان نه لرم زه دا ګمان لرم کو عمران خان صاحب ته پی ټی آی ته څه ریلیف میلاویدی شي نو یا خو د پاکستان د عدالتونو نه میلاویدی شي او یا د پاکستان د پارلیمنت نه میلاویدی شي د بهر دنیا نه د امریکای نه یا د اسرائیل نه یا د انډیا نه زه دا سوچ نه کوم چې دیو ته به څه ریلیف میلاوي ټیک تاسو ډیره مننه سرجي چې تاسو راته وخت راکړو قیمتي خبرې مو سره وکړلې تاسو یو جهان مننه تاسو د کتونکو اوریدونکو یو جهان مننه خوشاله اوسئ